الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جمعیت الزیتون طرفنا آنلاइन میراث کورس بدرم روز کې تاسو ټول ته خوش آمدید. پرون موږ اشیاء تجارت په حواله سره عرض کړو چې اشیاء تجارت ټوټل سلور دي: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. پرون موږ سونا، چاندی، نقدی یعنی دریش شیانو په حواله سره گفتگو عرض کړو. نن به موږ مال تجارت په حواله سره گفتگو عرض کوو. اوله خبره خدا د مال تجارت تعریف سره مال تجارت څه ته وایي. نو اکثر فقها پنس مال تجارت تعریف دادا چې یو کس یو شی سکم دا غا واخلی او پس عوض باندې واخلی، یعنی پیسې روپے په عوض باندې واخلی، تجارت په نیت سره او خپل ملکیت کې داخل کی. نو دا هغه شی سکم دا مال تجارت تبع. کچېری یو شی سړی ته وراثت کې ملاو شو، یا چا ورته یو شی هبه گفت کو، یو شی چا ورته گفت کو، یا صدقه ورته چا ورکا، یا سکم دا نکاح په بدله کې مہر خاتون وغیرہ ته ملاو شو. نو دا شان سوره هم دی چون کې شی عوض په بدله کې نه دی ملاو. نو دی واجبانه کچېری دا ملکیت تراشي او سړی کې د تجارت نیت وهم کې به هم دا مال تجارت کې نشماريږي. نو دا خو مال تجارت تعریف تاسو ته عرض کو. مال تجارت حکم د شرط صدا. نو مال تجارت ته بر شرط دغه دا چې یو سړی کله یو شی واخلی نو کوم ټیم کې اخلي، هغه ټیم کې دیان دانت وی صدا به مخ کې سیل کوم، مخ کې به خرڅوم، او څکله کال پورا شي نو هغه ټیم کې دانت وی او سره سي دانت وی صدا ز مخ کې خرڅوم. نو دې شی باندې دا شی مال تجارت دی باندې زکات شته. دا یو صورت. او کچېره یو سړی شی اخلي اختم خدا نت ته صدا به مخ کې خرڅوم، دې تجارت په کوم. څکله کال پورا شو، اس کال پورا کېږي دا نت نه ده، او دې نت بدل شو، تجارت نه ده، نو دې باندې مطلب ده زکات نشته. همدارنګه اختم کې خو نیت نه و، څکله شی خستو د تجارت مخ کې خرڅولو، اوس نشته، کال کله پورا کېږي نشته، بیا هم په دې باندې زکات نشته. یعنی درې صورتونه کېږي. په یو صورت کې زکات شته مال تجارت پر، او دو صورتونو کې نشته. یو صورت کوم کې زکات شته هغه دا کوم ټیم کې شی خلی غټم کې تجارت نیت تا او اوس راشه تجارت نیت تا، نو دې صورت کې مال تجارت پر زکات شته. او کچېری اول ټیم کې اخستو په ټیم کې نیت وو سه نشته، یا اخستو په نیت کې نه وشتا، نو دې صورت کې دی باندې د مال تجارت نه په دې باندې زکات هم نشته. دا د مال تجارت ولا تاسو ته شرط پېښ کو. نو دی واجبانه علماء لیکلي دي کچېری کور کې کوم جناور پیدا شي نو غ جناورو کا مطلب ده پیدا شي غنه پس غنیت وکړو چې دا به مخ کې خرڅوم، نو بیا هم د مال تجارت کې نه رسیدي باندې زکات نشته. همدارنګه یو سړی کوم دا چرګې شوي، مرغیا، اور همدارنګه مشین کبان شو وغیرہ، دو شان ولا کچېری یو سړی تجارت کوي نو او دی باندې زکات شته. د زکات په دا اور کوي. خو کوم مطلب فرم کې، کوم بلډینګ کې، یا کوم تالاب وغیرہ کې دا کبان وغیرہ اچولې دي، نو غبانه کوم هغه قیمت ته غبانه زکات نشته. همدارنګه یو سړی چرګې کې دي، یا چوزې کې دي، یا توتیان وغیرہ کې دي، دی واجبانه چې دو تجارت خو نه کوي، خو په دې پنځ باندې کې دي چې کوم د انډه اور کوي
انډې نه کوم بچی راشي د غب تجارت په کوم یا همدارنګه دیواجه باندې داشن کې دي چې دینه کوم بچی پیدا وشي هغه تجارت په کوم نو په دې صورت کې په دې مرغیانو باندې چرګو باندې چوزو باندې توتیانو باندې زکات نشته باقي کوم بچي وغیرہ دي نو هغه څوم کې تجارت نه تغه باندې بوي او کسره یو سره د انډو کاروبار کوي انډو تجارت کوي نو هغه باندې زکات شته اسه کله کال پورا شي نو سور انډې اور سره دی 1 لک 2 لک 3 لک نو زکات په ور کوي همدارنګه کوي سره پلاټ واخصو پلاټ اخسته ده اوس کال په پورا شو نو پلاټ باندې زکات صورت څه حکم دی نو تاسو ته زکات په مال تجارت په شرط کې درې صورتونه وخی کچا پلاټ اخستو غټه مم دانت وو صدا وز مخ کې خرصوم او اوس هم دانت ته صدا وز خرصوم د بدی باندې خو زکات شته او کچې کوم تم کې اخستو غټم کې د زکات نیت نو او اوس کله کال پورا شو زکات نشته صدا وز مخ کې نه غټم کې کوم تم کې اخستو غټم تجارت نیت نو او اوس کله کال پورا شو تجارت نشته نو په دې باندې زکات نشته همدارنګه کوم ټیم کې پلاټ اخستو وټم کې خور باندې تجارت نیت وو خو سه ختم کړو نو په زکات دی باندې نشته نو تاسو ما رضوا کو سه پلاټ درې صورتونه دي یو صورت کې زکات باندې نشته او دو صورتونو کې په پلاټ باندې زکات نشته همدارنګه یو کس یو شی واخستو اخسته خو تجارت په نیت باندې وو مثلا گاډه واخستو تجارت باندې مخکې به خرصوم کپڑا خستی واسه به مخکې خرصوم پلاټ خسته زبده مخکې خرصوم مطلب ده مکان گاډه وغیرہ کنه خو ورسته به نیت بدل شو او دا شی دی خپل حاجت اصلیه کې شامل کړو مثلا گاډه خسته صدا به مخکې خرصوم تجارت نه خو به سوچو کو شهره ما ته ضرورت ته دی گاډه د ذکر د پر استعمالو نو دا اوس حوایج اصلیه کې داخل شو په دې باندې زکات نشته نو مکان خسته پلاټ خسته صدا به خرصوم مخکې تجارت وکوم خو به ورسته سوچ وکړ چې ماته مکان ضرورت ته خپل مکان نشته د کې ځ خپل پته کېږم دې پلاټ باندې خپل کور جوړوم نو په دې باندې هم مطلب ده زکات نشته دا اوس حوایج اصلیه کې شیل شو دي زکات نشته همدا کمپنی کوم شیرز دي شیرز هر کمپنی سره جوړیږي کنه نو هغه شیرز ورباسي مارکیټ ته اور غيو ریټ مقرر وي سره مخکې خو ریټ مقرر و سره دوره کله کمپنی شروع شونه دا شیرز په 2 روپے باندې فی شیر دوره قیمت ته مثلا کله کمپنی مشهوريږي نو بیا شیرز کوم دی غوړه شیرز بیا ګرانیږي او دا سٹاک ایکسچینج کوم دا د کاټول کاروبار د شیرز ولا بلکې 2012 کې څکله اسلامي یونیورسيټي کې ما تجارت کورس کول نو مونږه بوتلیم سٹاک ایکسچینج د مغل ته کې وزټ کړو دا مونږ کتلو نو کله شروع سي یو ریټ وي لکه کله سوره کمپنی مشهوريږي نو بیا شیرز ګرانیږي مارکیټ کې نو کچېره چا د یو کمپنی ولا شیرز واخستو اوس مونږه وګورو دا شیرز څه مقصد د لپاره خستې دي ګوله کومه هم کمپنی وی کنه نو غوله دوه قسم اساسي وي یو اساسي منجمد اساسا څنګه باندې زکات نکېږي مثلا کمپنی ولا کوم بلډینګ دا هغه باندې زکات نشته کمپنی نه بلډینګ کروڑونو اربونو روپے کې وي همدارنګه کمپنی کې کوم ماشينري دا آلات دي هغه باندې زکات نشته ماشينري په کروڑونو روپے کې وي نو هر کمپنی سو کوم دا کله دوه قسم اساسي وي یو منجمد اساسي څنګه باندې زکات نشته مثلا بلډینګ اور مطلب دا اور مشینری اور دویم قسم اساسی وی مطلب ویل شي سیال اساسي غوړي مثلا زکات شته مثلا خام مال دا غوړي زکات وی مثلا پروډکټ کوم مال تیار شوی دا غوړي زکات وی نو هر کمپنی ته پته وی چې مالکم سوره منجمد ایسټ سي او سوره سیال ایسټ دي یعنی مطلب 100% زما منجمد اساسي دي او 100% زما سیال اساسي دي دا هر کمپنی ته پته وی اوس کایو سری زکات شیرز واخستو نو شیرز دوه نیت کېدل شي یو نیت خدا غلا صدا شیرز واخستو د زمخ کې خرصوم کله ګراش د زمخ کې خرصوم نو په دې صورت کې خو د ټول کوم شیرز ولا قیمت ته موجوده قیمت سره د من کال پروشي غزکات پور کوي او دویم صورت د شیرز اخستی دي مخکې خرڅولو په نیت پر نه دی اخستی په نیت دینیت باندې اخستی دي دا به مطلب اس درې میاشتو پس یا شپږو میاشتو پس یا میاشتې پس یا کال پس کوم پروفټ دیوانه جوړیږي هغه ماته ملويږي کله سره شیرز واخلي نو سوره شیرز واخلي هغه حساب سره هغه د کمپنی مالک جوړ شي نه دې صورت کې به دا اوس ګوري کمپنی ولا تاسو کې کمپنی هر کمپنی د پته وي 100% منجمد اساسه ده 100% سیال اساسه ده مثال په تور باندې کمپنی ولا 50% اساسه منجمد ده
څنګه باندې زکات نشته او 50% اساته سیال څنګه باندې زکات شته. نو دا به اوس د دې کوم قیمت ته د شیرز د 50% قیمت باندې به دا زکات ورکړي او 50% قیمت باندې د زکات نشته او 50% اساس خو منجمد دی خو ناقابل زکات دی په غمن زکات نشته. بل مسله دا کوم تاجر کاروبار کوي نو کچېره غا تاجر کاروبار کوي ثوک اعتبار سره نو غوونه به زکات هم ثوک اعتبار سره واجب وي. زکات به ثوک قیمت سره غوونه واجب کی او کچېره تاجر تجارت کوي پرچون اعتبار سره پرچون کاروبار کوي نو باندې زکات هم به پرچون اعتبار سره کوم دا غا واجب وي په اعتبار سره ورکي. او کيو شی سره واخلي تجارت پنت نه بلکې خسته دا کرای د پاره مثلا رکشا واخسته کرای باندې ورکا ټیکسي واخسته بس واخستو جنور واخستو مننګ لکړی لرګي وغیرہ ټینټ یا دا ودونو باندې کوم ټینټونه دي ودونو لپاره کوم برتنې دي دام لکونو پر روپۍ کوي چونکې د تجارت نه وي دا صرف رنٹ باندې ور کوي نو په دې باندې کوم دا زکات نشته. نو تاسو سره ما مختصرا کوم دا زکات ولکم مسائل زکات تعریف شرایط دا ما تاسو سره شیر کو. الله تعالی ته ما ته تاسو په خبرو باندې عمل کوو توفیق نصیب کړي. الله تعالی ته موږ د دین فهم نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.